بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون صدق الله العظيم دے سورہ یاسین آیت نمبر 71 پورے مجھا ترجمہ تفسیر بیان کڑائیو دا خبره موږ لشکی پرون کړي وا چې الله تعالی فرمای اولم يروا آیا دی دا خلق دی ته نګوري دوته دا پته نسته د لا تر اوسه پورې خلقنا لهم مما پیدا کړی دی موږ دو د پارا لهغنا عملت ایدینا عملت ایدینا معنا دادا لم یشارکنا احد فی انشائنا چې د دغه شیانو په پیدا کولو چې څوک ما سره شریک نه وو فهم لها مالکون پس دو د دغه شیانو چې د ما پیدا کړی دي مالکان دي وای چې دا شای ما دا دایما دا مو پرون خبر کړی و الله تعالی فرمایي وذللناها اموږ مسخر کړی دي دا ټول هغه جناور چې انسانانو سره روږدي کیږي لهم دغه انسانانو دی پاره کالا تعالی دې دو په فطرت چې دا کیسه نه وی اچولې اوش پچا روږدي کا غوا بچا روږدي کوله ورکی ماشوم شلوزې پیایي الله تعالی فرمایي فمنها رکوبهم بازه په دې چې داسې دي هغه باندې دوست پر لای ومنها یاکلون او بازه داسې دي چې دوی خوري لکه ټول حلال جناور لکه کب ما ته چا ویله وای دا شاده چې د کب علالون نسته کني ویله دا خو کتم کیږي نه لا سوچي دا خدای لوی پزل ده چې بس دا مرسي بس دا حلال ده کني چې حلال ولا دې کنه چرګ باندې ونچه او ډېر په کروڑانو انسانان دین خوراک کوي دا سمندر نه چوک سره ور چي یا نه چوک داسې وبل چې بل چې بس الله تعالی ذکر کوي یا کلون معنا دادا چې خوري او ستر قیامت ورځې پورې الله تعالی فرمایي ولهم فيها منافع اوس نور فائدې نه ذکر کوي چې داسې بیا داسې الله تعالی فرمایي دغه انسانانو د لپاره فيها په دغه ټولو شیانو چې منافع دي و مشارب اپي ذکر کړي خاص کار اول خو دې غوا هغه ګندګي چوره قیمتي ده پي پتاو دو بیا پي چوره قیمتي دي بیا مسته بیا شور بیا غوړی بیا تروي ادا خو موږ تاسو دا شیانونه جوړوي سو کنه نور خلک ډیر شیانونه جوړوي سي چوک په پیاږي د پيو په باره چې الله تعالی فرمایي قران پاک چې یو ځای مم بین فرسین ودمن لبنن خالصا دا د سوپه او د وینې په ما باندې 100% صفا پي دا چې چیرې یو مشین ما ته تاسو وشو چې هغه ته وب اپروړې اشاو تعالی دا غن بلا ورواچه پيونه روزي چې چشه باونه روزي نو الله تعالی فرمایي چې دا خالص وبدي دیش د ګندګي ا دی وینې پمانچه او الله تعالی فرمایي افلا یشکرون آیا دا خلق دی الله تعالی نعمتو شکریا نه ادا کوي چې به الله تعالی یو وګڼي انور شریکان نه ور سره وګڼي په کار خدا سي دا کنه الله تعالی دې ایغو خلقو لا علمی ذکر کوي ان پړتو به ذکر کوي چې دې باوجود دو الله تعالی نه ما سیوا نور شینو ته عقیده ورغلي یو خو کافران دي اخو دي کافران اموږ خو جانتا 100% صحیح مسلمانان وایو الله تعالی فرمایي واتخذوا من دون الله الها دونی ولیدی الله تعالی نه ما سیوا نور خدایان جوړ کړی دي
چا تا لکانی نه یو تبرک وال شای جوړ ده تاسې به وایو که نه چې دا داسې بار بار ولې وایي په دې سره د هر شی ختم کېږي چې و کاڼي ته تا عقیده ورسي د موږ خلک حجر اسود باندې هسې به دروازې لګولي حجر اسود چې شاید قرآن پاک اوریجنل معجزه شاید ده خو قرآن پاک ده ایغه باندې دا یوانی معنی وای دا پلار نقشه د مرغان کرکرې لایو شای نه خو چې د پنځه زمنې دي چلور نونه دا چاولې نقشې دي مقصد می دا اصل معجزات پیغمبر علیہ السلام ولا ادا قرآن پاک ته چې کامل مشیر پوک م په حجر اسود مولا ور ولا چې لانجه مو چا سره نه کړي حضرت عمر صاحب په باره چې راځي چې وتعالى چې پیغمبر علیہ السلام چپ کړه نه بیا چې تبه ما چور لري وستله دې پاره چې خلکو عقیده نسی ورچله که چې دغه چې بچی دا یو کاڼی ده بس کاڼی ده اوس چې حجر اسود چې چلو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام سره مناسبت راغلی د چلو قیمتي ده د موږه وال خړ پړ کاڼي دې چې قیمت ده کنجک چې قیمت ته وتی به د اپریشن نسوجي دی نه خبره چې کنجکتر سره پروتي کنه بیا د اپریشن درد نه کوي چې یو وتی درد شوري چې چې کنجکانو کوټې چې چل می بیا کوي دا ډیره غلطه عقیده ده دا ګوته ده دا ډیره قیمتي ده دا جی دا خالیدانه ما ته چې نقصان ده که څوک ګوتې ته یقین ورولې که څوک کنجک ته ورولې ایو مولوي صاحب مسله کوله که نه وی چې خلک وایي چې اتڼ چې د اتڼ آله د قتل و غارت شده وی چې موږ خو نوره چې نه وته یو خالي مسله ورته کوو داسې وکوښه ده پښې مو لاندې دي لاسونه مو باندې دي دا پښې باندې کو لاسونه لاندې کو بیا موږ ته چې تکلیف ده که ته تور اسنۍ تړې که ته کنجک تړې که ته شیخ نوګل نه مالوګل نه دا واړه نکان چې دي دی واړو چې چار ده واړو چې دا واړه د عقیدې خرابوي چې 50 حجونه دې کړي په ټاکې خرابېږي ولې هغه فرمایي حضرت عایشه په باره چې راځي چې چا د نورو شیانو ته عقیدې ورلې فقد کفر بما انزل علی محمد اوس کوه که نه موږ وایو چې یو وریجه ته به ورسره ښه کېږي بورین ختلی دا شوګر ورسره ښه کېږي چې څه د خلکو ته ورته ویله که نه ما سوا د روغې خبرې نه نوره ټولې طرف پسې مني وایي بس دا صحیح ده بلکې په نږدو اوس ما ته چا ویلی وی چې قبر خټې راوړې ده دغه موږ قبرستان والا وایي ډېرې غټې غټې بیماریګانې ورسره شوي دي هغه به غریب چې په حالاتو چې گرفتاري دغه نه به لږ کی جان بچ کو ښځې وکړه پرېږده ومه قبرو ته اگر که پرېږدولې ټیک دي بچي والې ته میړه والې ته ورور والې ته مور والې ته تلای سي خو داسې نه پړدې چې بجي پړدې چې تیارېږي به نه قبر ته چې سړی جي بیا خو بیا قبر په زړه یې بدیا دوره تیارې لکه درې ورځې چې په ټاکي نو مقصد دا کیسې نه دي ټیک نو الله تعالی فرمایي چې دو الله تعالی نه ما سوا نور خدایان نیولي دي ولې لعلهم ينصرون چې د دو امداد بکاوسی ہو سکتا ہے چې د دو امداد وکي نه اللہ تعالیٰ فرمائی لا یستطیعون نصرهم طاقت دا لا یستطیعون کما دا لفظ چدا دے مانا دا دا چنو اوز دا دا امداد وصلری نبی تر قیامت رو جو لری نبی قیامت نابادو لری دا سی وہ لفظ را غلائی دا دے دو امداد بالکل وهم لهم جند محضرون وهم ادا کافران چی دی لهم دا بطانو تا جند مخدرون ټولی ټولی حاضر کړلی سلی دی دی چو معنی دی و معنی ادا ده جند فی الدنیا مخزرون فی النار وینه بعضی داسې قبرستانونه یي داسې راشي په وای دا پلان کی خان نکوالو ورستا
آداب بازار دا ورسانو چې چشا کیږي مالی دلی دي دا ورسانو چې کومې چارې چې کیږي اما ته پته ده ما داسې یشکی زه ګرځېدلی یم دنیا ګمراهي په دغسې جیانو باندې بلکې دغه خپل وال خندقان والے چاڼن کړي دي دغه وال دوره خو سړی په کیسې پیږي بس دا دې پرړن کړي دي یوه بله معنی دا ده مخزرون عند الحساب دا کنجکان ادا کانی ادا بختوره گوته دا به قیامت پورې حساب کتاب خاطر تر سره حاضری ایتا د گناهو په تل چې بپراتی بل معنی ادا ده وای هم جند محضرون عند الاصنام يعبدونها وای ډیر داسې خلق دي بتانو ته سجدي لګي نو الله تعالی فرمایي چې دو خو د امداد ایچ تاسو امداد کوای نسی ها دا تا ته به وایي چې ته درواغ وایي مولوي صاحب دا واړه خلق دغسې کوي یا ته دغسې وایي دا بعینه پیغمبر علیه السلام ته ویلي سلی دي پیغمبر علیه السلام وارث ته به دغه خبره کېږي خو بدبخت یا خلق دي چوکې ورته کوي الله تعالی فرمایي پیغمبر علیه السلام ته فلا يحزنك قولهم د تا والا تا دې پریشان نه کی دې دو والا خبر یعنی چې د کیسه تا والا نه مانی کنه ته په دې پریشان کېږم ان نعلم الله تعالی فرمایي زپ پیاجز ما ته پتا ده ما یسرون و ما یعلنون چې کوم شاهدو اپ ټای کوم ښکار کوي اما ته پته ده الله تعالی فرمایي نو موږ خو له زړه خوراک نه کړو خلاص مسله مصفا قرآن مبین مته بیان ک الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله تعالی فرمایي چې دخته وګوره اوس لږ کی خپل حیثیت تر شي هر چاته الله تعالی فرمایي اولم ير الانسان آیا انسان ته دا پته نسته ده انا خلقناهم من نطفه چې دا ما پیدا کړه لچشته فاذا هو خصيم مبين دا دورسه چې دا خلوي مشتکو غریب سړی چر وژغېدل بیا موسیق بلډ پریشر چیږي او کا کنټرول کېږي نه الله تعالی فرمایي ته په ابتدایي پیدایش باندې سوچو کا په د اوس کې سو باندې سوچو کا تا ته دا حق جوړیږي چې ته دغه خبرې کوي ته دغه حرکتونه کوي مقصد دا ده چې الله تعالی فرمایي چې کوم خلق دی الله تعالی په نعمتو ناشکری کوي دا ناشکری ده کنه چې ته قرآن په کیسه عمل نه کوي ایو کہانی ته تاکید ورغله ده ویغه ته دا په کار دی چې ته دا جګړه کوي چې رنګي ته خو الله تعالی ډیر له ناپاک شي نه پیدا کړي اوستانه دا شای جوړ څه خبرې کوي نو سړی دې کوشش کوي دا سې دې چوک نه وایي چې زه شپوم دا سې خو موسی علیه السلام ویلیو چې ما غټ عالم بل نسته اگر که په یوه اعتبار سره خبر صحیح وه عالم پیغمبر لوی عالمي الله تعالی ته فرمایل لشکې لاړ ست خضر علیه السلام پورې ورسه چې تا ته علم ډیر ده کوي غته علم ډیر ده بیا شپه سه ونه شو را وشیا په ستړای کله بیا چورته لا کله بیا چورته لا مقصد دا ده سړی دا سينه وای چې ما ته شپاته دار چشواله ای چشپاته ای چاته نستا اکاستا بیا غلطه کوي بیا دی علاج نستا دی به علاج نستا نه دمستا نه دوایستا نه داسې بل چاغستا الله دې مستعمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم امين دعاګانې وکړو بارانه ته یا الله کومه ترجمه تفسیر مو قبول کړي کمی بیشی معاف کړي یا الله خیر باران رحمت بقدر حاجت نازل کړي یا الله خیر باران رحمت بقدر حاجت نازل کړي ټولو نرینه‌ونه زنانه‌ونه نوجوانانونه دا ذکرونه تلاوتونه روزې نفلونه قبول منظور کړي یا الله گناهو معافی تر نه پړته معاف کړي عالم اسلام ته خیر کړي یا الله طاقت لبارت دا بدمنی په امن باندې بدل کړي اخیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله